बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू IMS लर्नर्स द खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर उर्दू जमात दोम द सेकंड क्लास स्टूडेंटानो अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक د دویم کلاس سټوډنټانو مونږه په اردو بوک کې شپږ سبقونه ویلو. راځي چې نن 7 وم نمبر سبق تاسو له درکو. راځي چې سٹارټ واخلو. سبق نمبر 7 پیج نمبر 43 دی او راځي سبق نمبر 7 دی. دا غینوم دی تاره ستوي ستورو ته. پکچر کې تاسو ګورئ دا اسمان دی او دا ټاکی در تخکاری دا خسترنا غوندي دا ګورئ دا ستوري دي. نو دې ته په اردو کې وای تاره، انګلیش کې ورته وای سټارز. स्टार ٹھیک شو. ډیر دي سٹارز، انګلیش کې ورته سٹارز وای او په اردو کې ورته تارے وای. ٹھیک شو. सोचे और बताए सोचो कई او مونږ ته وایي. لومبه کوېسچن کوي رات کو आसमान पर क्या नजर आता है. د شپې وای اسمان کې سخکاری مونږ ته په نظر باندې سر راځي. نو د شپې مونږ ته په نظر باندې په اسمان کې سٹار راځي، ستاره راځي. صحیح ده کنه. تارے مونږ ته ښکاری، ستوري مونږ ته ښکاری. دویم سوال کوي تاروں के बारे में कोई एक बात बताए. د ستورو باره کې یو خبره مونږ ته وکړي. نو ستورو باره کې دا معلومات دي چې کله د شپه شي نو ستوري راوخیږي او خستا چمک کوي، خستا رڼا کوي. ٹھیک شو. क्या आप जानते हैं आया تاسو ته پته شته आसमान पर इतने ज्यादा तारे हैं कि हम इन्हें गिनना चाहे तो गिन ना सके. وای آیا تاسو ته پته شته چې اسمان کې دومره زیاتی ستوري دي، دومره زیات ستوري دي کو آیا تاسو هغه شمارل غواړئ نو دا تاسو نشئ شمارل، دومره ډیر دي. دویم سوئی तारे जमीन से बड़े होते हैं लेकिन दूर होने की वजह से छोटे नजर आते हैं. वो ستوري چې د ځمکې نه سدي غټ دي. صحیح ده. خو د څه په وجه د لریوالي په وجه، مطلب دا موږ دومره لري دي چې موږ ته ډیر واړه ښکاری. موږ کو دا ډیر واړه دي. صحیح ده. دا یو انفارمیشن تاسو له درکړو. راځو نیکسټ پیج ته سبق سٹارټ کوو. پیج نمبر 44 دی او تاره. صحیح ده. ستوري یادي. لومبه راځي تلفظ کې تلفظ از د کول دي ګول مټول. صحیح ده. ګول مټول څه ته وي؟ ګول مټول مين د ګول گیر چا خسته ګول وی کنه ته ګول مټول. ٹھیک شو. بل راځي دمک. دمک څه ته وي؟ دمک وي چمکنا، نیند، خوب ته وي ملته. ټیک شو. دا د تلفظ شو. راځو ګوره د تاره د نظم خسته نظم تاسو له درکړې دی دلته. د دې سٹارټلو د تاسو ته پسې خو غواس سره وې مغه ورته کې دی بیا به د دې ترجمه وکړو. صحیح ده. معنی وګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे, गोल मटोल और मोटे मोटे, आ बैठे हैं मिलकर सारे, रात आई और जागे तारे, देखो कैसे चमक रहे हैं गोया मोती दमक रहे हैं, देखो कैसे चमक रहे हैं गोया मोती दमक रहे हैं, कितने अच्छे कितने प्यारे, रात आई और जागे तारे, तक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, तक जाते हैं चलते चलते, आखिर आंखें मलते मलते, सो जाते हैं नींद के मारे, रात आई और जागे तारे. ٹھیک ده. ګوره د دې ترجمه ته وګورئ. وای رات آی اور جاګه تاره چې کله شپه راشي نو ستوري مونږ ته ښکاره شي، ستوري راپاسي. خیال دې خسته چمک کوي په اسمان کې نو ستوري مونږ ته د شپې بیا راښکاره شي. ننه مونږه छोटे छोटे او خسته واړه واړه छोटे छोटे مونږ ته واړه واړه ښکاری، تازه تازه. خیالم دې صفا صفا مونږ ته ښکاری واړه واړه، ګول مټول اور موټه موټه او ګول مټول وی او موټه موټه او موټه موټه هم وی. आ بیٹے ہیں ملکر سارے او ټول داس یو ځای وی لکه موږ چې بر اسمان دغه جمګټي جمګټي جوړی کړی وی. صحیح ده. ټول یو ځای شوی وی. رات آئی اور جاګه تاره چې کله شپه راشي نو په اسمان کې تو ستوري موږ تخکار شي، ستوري چمک وي. देखो कैसे चमक रहे हैं गोया मोती दमक रहे हैं. چې کله تاسو هغه ته وګورئ څنګه تاسو وګورئ هغه څنګه چمک وي، څنګه یو خسته منظر پیش کړي او هغه داسې ښکاری لکه موتی چې موږ ته چمک وي. دمک څه ته وي؟ چمک ته. صحیح ده. لکه موتی چې ځلیږي دغه شان ښکاری په اسمان کې. کتنے اچھے کتنے پیارے، څومره خسته او څومره خسته پیارې دي، ډیر خوند کوي، ډیر خسته ښکاری په اسمان کې. او رات آئی اور جاګه تاره چې کله شپه راشي نو اسمان کې ستوري چمک وي، خسته داسې ښکاری لکه ستوري چې راپاسېدلي وي او خسته رڼاګانې ورکوي. تک جاتے ہیں چلتے چلتے او د دې څه مطلب شو؟ مطلب چې تاسو ورته ګورئ لکه داسې ورته ګورئ په یو څه په نظر ورته چولې وي او داسې ورته ګورئ ته چې دا د نظر په اچوي اخر آنکې ملته ملته لکه هغه سترګې داسې ستړي شي، سترګې داسې ستړي شي چې دا څنګه چل د دې په سوچ کې د په خیال کې دا سوچ زمونږ دومره لري لاړ شي، زمونږ ستړي مونږه ستړي شي. سو جاتے ہیں نیند کے مارے، اخر هم ودشي لکه خوب راشي، خوب ورشي او ودشي نیند کے مارے. نیند کے مارے څه مطلب دی؟ چې څوک ډیر زیات خوب کوي. صحیح ده کنه. نو دا غي په سوچ کې دا غي په خیال کې چې مونږ هغه ته ګورو نو مونږ له داسې خوب راشي. رات آئی اور جاګه تاره او شپه چې راشي نو ستوري راښکاره شي، ستوري ځلیږي، ستوري چمک وي.
ठहरे और बताए तारे कब जागते हैं. ستوري کلا لکا خستا د شپې ښکاری نو ستوري چې د شپې ښکاری तारे रात को जागते हैं. دې جواب تاسو لیکلی شئ. तारों की चमक किन चीजों से मिलती जुलती है. तारों د ستارو چمک کم سيزونو سره ملتی جلتی دي. نو دلته مونږ ویل چې داغي کم چمک ته هغه موتی په شان ښکاری هغه سره ملتی جلتی دي. دا د دې جواب شو. راځو نیکسٹ پیج ته. د دې باقی پاتې حصہ ده دې ته وګورئ. 4 नहीं है 8 नहीं है 20 नहीं है 60 नहीं है. 4 नहीं है 8 नहीं है 20 नहीं है 60 नहीं है. लाखों है ये दोस्त हमारे रात आई और जागे तारे. लाख पुकारो लाख बुलाओ लाख कहो तुम आओ आओ. लाख पुकारो लाख बुलाओ लाख कहो तुम आओ आओ. कभी न आए पास तुम्हारे रात आई और जागे तारे. रात आई और जागे तारे. सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम दाली के लिए हागो. ठीक है. पूरा 4 नहीं है 8 नहीं है मतलब सलूर हम नदी अतो हम नदी. 20 नहीं है 60 नहीं है 20 हम नदी और नशबे तो हम दी. सही लगा. देर ज्यादती लाखों है ये दोस्त हमारे और ढेर ज्यादती लाखों मीन बहुत ज्यादा और लाखों है ये दोस्त हमारे और دا ډیر په لکونو دي. ډیر زیاتی دغه دوست زمونږه. رات آئی اور جاګه تاره او چې کله شپه راشي نو ستوري بیا چمک کوي ځلیږي. صحیح ده. ستوري داسې ښکاري لکه چې راپاسیږي حالانکه دا د ورځې هم وي. صحیح ده. خو د ورځې د نور رڼاوي مونږ ته نه ښکاري د شپې مونږ ته راښکاره شي. لاک پکارو لاک بلاو مطلب ته کو هغه ته ډیر وی چې ما خو ته نږدې راشه. ډیر ضرورت وی چې راځه ما خو له راشه ما ته راشه او هغه ډیر تاسو راوغاړي. لاک کهو تم او هغه ته ډیر وی چې یو لک پیرا هم هغه ته وی چې راشه ما خو له. صحیح ده. خو هغه تعالی ناراضي کبي نه آئے پاس تمہارے نو هغه تاسو خو له اس کلم نشی رات ځکه هغه ډیر اوچت وی. صحیح ده. ډیر غټ وی. ها هغه ډیر غټ وی او ډیر اوچت په اسمان کې نو هغه اس کلم ستا خو له نشی رات. رات آئی اور جاګه تاره چې کله شپه راشي ستوري بیا ځلیږي چمک وي. دا چالي کله صوفي غلام مصطفی تبسم. ٹھیک شو. دا ګور دي سره دا ګوت کې دا سمبل دی ته تخلص وای. ښا دا تخلص دا خپل نشان دی. دي سره دا سمبل اچي هر یو شاعر خپل. صحیح ده. نو دغه نظم تارے د ما تاسو لدر کو ہم نے سیکھا مونږ صحیح ذکر تارے رات کو آسمان پر چمکتے ہیں او تاری جی دي ستوري جی د شپې په اسمان کې چمک وي ښکارشي چخسته ځلیږي. تارو کی تعداد بہت زیادہ ہے او د ستورو تعداد ډیر سیوا ده. ٹھیک ده. دا هغه نظم د تارے دی باندې به امید لرم تاسو پوښیوي وي. اوس راځو د دې د ایکسرسایز طرف ته مشق طرف ته. دی خو ګورئ نئے الفاظ سنوي الفاظ دی په مشق کې ګورړم به وي دی وی الفاظ کې معنی سمجه الفاظ راکړي د دې معنی باندې ځان پوي کوي زبانی. خیال دې ګوره دا څومره بو کې موږ روان یو هر یو مشق کې هر یو ایکسرسایز کې هم دا خبره ده نئے الفاظ راځي. دین علاوه आपने क्या समझा یا قواعد سیکھے دا ټول خبرې پکې راځي. نو دی باندې ځان پوي وي. صحیح ده. بار بار هر یو ایکسرسایز کې راځي چې دغه مسله دغه سیس تاسو پرابلم حل کوي خزان په رسوي. الفاظ معنی دمکنا ستوي چمکنا دای معنی شو. ننھے مننے چھوٹے چھوٹے. صحیح ده. ننھے مننے ستوي چھوٹے چھوٹے واړو واړو. لاکو بہت زیادہ چې ډیر زیات وي لکه موږ په لاکو کې یادو بہت زیادہ. نیند کے مارے جن کو بہت زیادہ نیند آئے ہو. نیند کے مارے ستوي چې چاله ډیر زیات خوب وځي هغه ته وایي نیند کے مارے. راځو ورپسې نیکسٹ پیج ته پیج نمبر 46 تا 46 پیج ته وګورئ. بیا راځي आपने क्या समझा وای تاسو صحیح ذکرل. دویم نمبر سوئی نظم کے مطابق درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کرے. نظم مطابق چې په نظم کې کوم وی هغه مطابق تاسو وی خالی جگہ پر کئی دا درست الفاظ راغون کئی تھی. صحیح ده. لکه وګورئ چمکتے دوست نیند دوست او تارے. نو دغه موږ بدیزه کی پر کو. صحیح ده. فل کو به الف راځي ګور رات آئی اور جاگے صبر راځي دلتا تارے تارے بولی کوي. صحیح ده. رات آئی اور جاگے تارے. صحیح ده. وګوره د کوم نظم چې مونږ ویل هغه دا پهل نه مصرا ده. صحیح ده. بیا راځي ګوره دیکھو کیسے ڈیش رہے ہیں دیکھو کیسے چمک رہے ہیں. دلته بولی کوي چمک. نیکسٹ وہی جیم نمبر لاکھوں ہے یہ ڈیش ہمارے لاکھوں ہے یہ دوست ہمارے. دی ڈیش کی با دوست لکھئی. دال نمبر 2 گری سو جاتے ہیں ڈیش کے مارے. سو جاتے ہیں نیند کے مارے. نیند کے مارے مین جن کو بہت زیادہ نیند آئی ہو. نیند بدلتے ہوئے لکھیں نیند کے مارے. ٹھیک شو. بیا راځي دریم نمبر دی ہوئے سوالوں کے جواب لکھے. سوالات راکړي وي د دې جوابات ولیکئ تاسو. الف نمبر سوئی تاروں کی صورت کیسی ہے دستور صورت څنګه ده. نو د دې جواب تاسو دلته ولیکئ صحیح طریقې سره. و ولیکئ چې جواب نمبر فرست اول तारे छोटे छोटे गोल मटोल और मोटे होते हैं. तारे
छोटे छोटे गोल मटोल और मोटे होते हैं। सही था ना? कमस्तूरी चिवी खिस्ता वाड़ा वाड़ो आओ छोटे 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 गोल मटोल गोल गोल भी दासी आओ मोटे होते हैं, मोटी भी। सही था? पीड़ पीड़ भी मोटे होते हैं। दादा जवाब शो द्वेम क्वेश्चन वही बे नंबर तारे क्यों तक जाते हैं वही स्तूरी वाली स्त्री की। सही ना? डी जवाब बोली कि जवाब नंबर 2 तारे चल चल कर तक जाते हैं। तारे चल चल कर तक जाते हैं। चल चल माने रवान रवान माने अगस्त स्तड़े शी अगस्त की चल चल कर तक जाते हैं। दादाजी जवाब शो राजू नेक्स्ट पेज था पेज नंबर 47 था 47 नंबर पेज की तसूगो रही और पसी जिम नंबर क्वेश्चन दे ये नज़म किसने लिखी है दा नज़म चाली कले दे ददी जवाब बोली के जवाब नंबर 3 ये नज़म सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। ये नज़म सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। दा नज़म चाली करे सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हगीरी कले दे। ठीक शो और अगली कले दे दादा दी जवाब शो। नेक्स्ट क्वेश्चन नाजी डाल नंबर पति की वही चिरात के वक्त आसमान पर तारों का मंजर आपको कैसा लगता है? दो जुमलों में लिख के दशपी पवख के आसमान की तासुता दगदतूर मंजर संगकारी। सही ना? ये दो जुमली बोली कहीं जवाब बोली कहीं जवाब नंबर 4 रात के वक्त आसमान पर तारों का मंजर बहुत प्यारा लगता है। रात के वक्त आसमान पर तारों का मंजर बहुत प्यारा लगता है। और बुलबुली कही ऐसा लगता है जैसे मोती चमक रहे हैं। जैसे मोती चमक रहे हैं चमक रहे हो। दशपे पवख की आसमान दस्तूर दासी और मंजर पेश कई ढेर खिस्ता कारी और दासी कारी लका आसमान की मोती चमक कोई मोती जलीगी। दादा दी जवाब शो। नेक्स्ट राजी मिलकर करे बात 4 नंबर जोड़ियों में बैठकर एक दूसरे को नज़म तारे सुनाए और हर शेर में हम आवाज अल्फाज की निशानदी ही करे पर जोड़ा की मीन जोड़ा जोड़ा की नहीं और ददी नज़म तारे दाते उबलता उआए और हर शेर के हम आवाज अल्फाज निशानदी ही वो कई। सही दा हक अल्फाज चिकम योशान आवाज लरी अगे तो हम आवाज अल्फाज वही। सही दा दास्ता टास्क शो एक्टिविटी शो। नेक्स्ट राजी लफ्जों का खेल दिए हुए मामे में आसमान पर चमकने वाली चीजों के नाम छुपे हैं चुन कर नीचे लेके दायो मोहम्मदा देखी आसमान आसमान के चमकने वाली चीजों ने दागी नमूना दी की दी वही दाता सो चुन कर रागोन दे कई दायरा तितावा कई ठीक दा नो गोरा उस बदी के तासु गोरे चिकम कम नमूना दी उबा गोरे चिसे शेदी सूरज दादे सीन वाव रे जिम सूरज दिना बदासी सर्कल ताव के दा दा पासमान की सूरज कना ठीक शो बल पासमान की सेवी बल पकी राजी चांद पकी हुई। सही ना? तेने अलावा तारे पकी हुई तारे चांद पकी गोरे दादे चे अलिफ नून दाल चांद देना बदाय रता वकई ठीक शो बल पकी तारे राजी स्तूरी नु तारे बहु गोरे ता ते अलिफ रे बड़िए तारे देना बदाव शानदार रहता ओके ठीक शो राजू और पसी नेक्स्ट पेज था दाम खत्म शो पेज नंबर 48 था वही कवायद सीखे कवायद इज द कुल दी गोरा राजते लुम्बे राकड़े दे कलमा कलमा सता हुई दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़े इनमें कलमा को नुमाया किया गया है। सही ना? कलमा हगवी चिकम सही माना लरी हगे वो कलमा भी। सही ना? और दा जुमली राकड़ी दी हुई बदी के तासो कलमा नुमाया मीन कलमा मंग तब की शोकड़ी दा चिदा कलमा दा लका गोरे मेनी रोट मेनी
मैंने पानी पिया मा उबो उसकले सही ده کنه. نو پانی څه شو دا کلمه ده مین دا صحیح معنی ور کوي او کم ټکی چې معنی نه ور کوي هغه ته بسوي محمل صحیح ده. سب نے روٹی کائی ټول روټي وخوړه نو دا روټي څه شو ګوره دای په بدل کلر کې لیکل نو دا کلمه دا روټي دا کلمه دا. بیا لاندې ګوره محمل څه ته وایي دی ہوئے جملوں کو غور سے پڑھے ان میں محمل کو نمایاں کیا گیا ہے. محمل غور سره تاسو جملو کې لاندې وای او محمل پکې نمایاں کړي دی په دې جملو کې هم جمله وای ګوره اومغه جمله ده میں نے پانی وانی پیا صحیح ده کنه. موږ وای ما وبو وبو وسکلي نو دا وبو وبو خیال دې وبو دا کلمه ده موبو وانی دا سری دا محمل له سمانه نه لري د دې معنی مینینګ نشته نو دې ته محمل وایي صحیح دا ول دا محمل دی. دویم وای سب نے روټي ووټي کای روټي موټي منګو خړه خیال دې ټول روټي موټي خړه نو دا روټي چې دا کلمه ده او دا ووټي دا محمل دی. بل کوېشن وای نمایاں کیے گئے الفاظ میں سے کلمہ اور محمل الگ کیجئے. تاسو کار دې ګورئ بدی کې تاسو الفاظ راکړي بدی کې کلمہ او محمل جدا جدا کړي دا جملې دي دلته کلمہ ولیکي دلته محمل ولیکي. ہم نے گول مټول تارے دیکھے نو ګوره دې کې کلمہ کم یو دا دې کې کلمہ دا گول ٹھیک شو او دا مټول چې شری دا محمل له اوس بدی باندې پوښی کنه لکه یو شنواز دی گول مټول نو دا گول دا معنی لري گول یا دی مټول دا اس معنی لري مینینګ نشته. یہ بچا کچا کانا کون کائے گا بچا نو ګوره دا څه شو کلمه شو او دا کچا څه شو دا محمل له دا بدلته ولیکي. جنگل میں سچ مچ کا شعر تھا نو ګوره سچ بدی کې څه شو سچ پکې کلمه شو او دا مچ دا پکې محمل شو دا بدلته ولیکي. دا وشو राजू ورپسې نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 49 تا 49 نمبر پیج تراشی بیا وہی پڑھیے 7 نمبر دی ہوئی نظم غور سے پڑھے اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دے. نظم غور سره وای او په آخر کې پلاسٹ کې دغه سوالونو زبانی وی جواب راکړي صحیح ده. گورے میری گڑیا بولی بالی نیلی نیلی آنکھوں والی گود میں لو تو آنکھیں کولے میٹھی میٹھی بولی بولے گود سے اترے چپ ہو جائے آنکھیں موندے اور سو جائے مجھ سے کھیلے آنکھ مچولی میری گڑیا ہے ہم جولی. محمد اسحاق جلال پوری ټیک دا داغلی کړو د دې صرف هغه غور سره ویل نور پکې خبره نشته او بیا لاندې کوېسچن راکړي دی وای دا تاسو زبانی د دې جوابات راکړي چې پهلنې کوېسچن وای ګړیا کی آنکھیں کیسی ہے د ګړیا آنکھیں سترګې څنګه دي نو زبانی جواب بوله ورکو چې ګړیا کی آنکھیں نیلی ہے دلته موږ ویلي نیلی نیلی آنکھوں والی صحیح ده. ګړیا کی آنکھیں نیلی ہے ګړیا کی آنکھیں نیلی ہے دلته مې ورسره خاصه ولیکل صحیح ده. بل کوېسچن کوي ګړیا کون سا کھیل کھیلتی ہے وای ګړیا کم قسم کھیل کوي جواب بولے کہ ګړیا آنکھ مچولی کھیلتی ہے ګړیا آنکھ مچولی کھیلتی ہے آنکھ مچولی کھیلتی ہے ٹھیک شو دای جواب شو. بل کوېسچن وای ګړیا کب آنکھیں کھولتی ہے ګړیا کله سترګې کولاوي نو ګړیا گود میں لو تو گڑیا آنکھیں کھلتی ہے گود میں لو چې کله په غیږ کې واخلي په گود کې واخلي گود میں لو تو گڑیا آنکھیں کھلتی ہے بیا سترګې کولاوي صحیح ده کنه. دا د دې جواب شو. دا وګوره پکچر کې دا شاندا ګړیا دا او لوبي کوي خپل دغه نیکسٹ پیج تا پیج نمبر 50 تا 50 نمبر پیج کوئی کچھ نیا لکھیے سنوی لکل دی 9 نمبر دی ہوئی تصویروں کے عنوان لکھے نیز ہر تصویر کے بارے میں 3 جملے بھی لکھے. تصویرانی راکړي د دې عنوان ولیکي صحیح ده او دغه هر تصویر باره کې یو درې جملې هم ولیکي نو لومبه بدی تصویر ته وګورو چې د دې تصویر څه دی کې سوې موږ سره ګوره د عنوان دی چې سحر وخت او ګوره نور راخیږي نو دغه یو پکچر دی نو موږ به د دې باره کې جملې ولیکو چې فرست سحر کا وقت ہے سحر کا وقت ہے سحر وقت ہے صحیح ده او سورج طلوع ہو رہا ہے سورج نور راخیږي صحیح ده کنه سورج طلوع ہو رہا ہے او بل پکې ان کے منظر بہت خوبصورت ہے او دغه منظر ډیر خسته دی ډیر خوبصورت منظر دی ان کے منظر بہت دا د دې پکچر باره کې معلومات شو. ورپسې دویم پکچر کې ګورئ دې کې سوې ګوره د شپې ټایم دی او اسمان کې ستوري دي صحیح د چمک وي او چاند هم موجود دی خسته رڼا کوي خسته ښکاري نو د دې هم دغه شان ولیکي چې ډومبه بدلته ولیکي چې یہ رات کا وقت ہے دا د شپې ټایم دی. आसमान पर دویم جمله بولی کئی आसमान पर चांद चमक रहा है आसमान पर चांद
चमक रहा है. आसमान کې چې کوم چاند د سپوږمۍ دا هغه ځلیږي چمک وي. او درېمه جمله بولی کوي چې چاند बहुत खूबसूरत लग रहा है. चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है. ٹھیک شو دغه د دې هغه درې جملې شوي. اور پسې نیکسٹ आओ کرے کام 3 نمبر जोड़ियां बनाकर सबक के अहम अल्फाज का एक दूसरे को इमला कराए. تاسو جوړې کوي د سبق چې کوم اهم الفاظ دي داغي املا ولیکئ مین ډیکټیشن یو کوي چې دا ټکی تاسو یاد شي املا ولیکئ. صحیح ده. امید لرم تاسو به بدی سبق بدی نظم باندې پوښی وي. سبق نمبر 7 تاره ان شاء الله بل ویډیو کې به بیا تاسو لا خسته انټرېسټینګ چې کوم سبق ته داغي نوم د قائد اعظم رحمت الله علیه دا به ان شاء الله تاسو له درکو ځانو ته ریډي ساتئ ان شاء الله. امید لرم تاسو به دې سبق نه خوندونه غستې وي او شی به پیوي کوچري دا ویډیو خو خوشي وي نو زموږ چینل دا واي ام اس لرنرز دا در سره لایک کوي سبسکرایب کوي او شیر کوي. ان شاء الله دا بوک به هم بیا سره ورسو خو په خیر سره دینه بعد به بیا چې کوم انګلیش بوکس دي د فرست کلاس سیکنډ کلاس تھرد کلاس هغه به هم سٹارټ کو. او بل خوشخبری تاسو دا ووري چې ان شاء الله دې چینل کې به تاسو لمونګه چې کوم د شپږم کلاس بوک ته اوم کلاس بوک ته او اتم کلاس بوکس دي پښتي سرکاري صحیح ده ګورنمنت کې پی کې ګورنمنت والا هغه به هم تاسو له ان شاء الله سٹارټ کوم. نیکسٹ ویک نه به ان شاء الله دغه د اوم کلاس شپږم کلاس دغه بوکس به ان شاء الله شروع کو. نو دا تاسو لپاره یو ګډ نیوز دی ځانو ته ریډي ساتئ او خپل مرسته کوي موږ سره خپل سټډي جاری ساتئ او حوصله مې به خپل سټډي برقرار ساتئ. بل ویډیو کې به ملاقات کوو. موږ لره کې اجازه. الله حافظ.